ترته ماته دا مقرره نو کل 10 روپۍ راځي به 12 لګوم یا به زه 14 لګوم نو هغه خبره باندې ولاړې روان وخت کې باغه دا چیرمن کوم تنخوی هغه زما حق دی هغه د عوامو پیسې نه دي چې به زه خورم په هغې به زه ګناهګارې کوم دا خپل چې کوم څه سیدي نو هغې نه به ورپسې لاس وینځي نو آیا روان وخت کې هغې ته تاسو ملا تړلې ده چې کومې پیسې تاسو لګولې نو څه به کوئ بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین زه ستاسو ورور ستاسو ګل بشیر شاهین علم تاسو ګورئ مرکز نیوز صوابي عزتمندو موجود یم ملک یوسف صاحب سره کوم چې د بلجاتي الیکشن کې په خو اکثریت باندې د چکنودوان سیټ نه پاس شوی دی چې کوم نه موقع د خدمت ملاو شوی ده هغې سره موجود یو هغې نه پوښتنې کوو مونږ سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام ملک صاحب ټول نه اول دا ووایه چې کوم وخت تاسو ته ملاو شوله د عوامو د سیډه کوم ستاسو کوم سوچ و کوم ویژن و په هغې باندې برقرار ولاړ لومبی خو زه د مرکز نیوز تاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو دومره ټایم وباسئ او موږ له راغلې او زموږ نه یو پیغام زموږ د خپلو خلکو عوامو ته رسوئ ستاسو ډېره شکریا ادا کوو دا ډېره ښه خبره ده الیکشن دی خدای پاک د خیره وکړو ښه ښکلې ماشاءالله دومره اکثریت باري اکثریت موږ ته میلاو شو چې دا زما سوچ نو او دا چې کوم موږ وګټو نو دا صرف زما ګټه نه ده دا په ذاتي خود دا د ټول چکنوداوان چې څومره عوام دي دا د هغې ټولو ګټه ده او په ذاتي خود دا هغوی په خپله چیرمینان دي ملک صاحب تاسو چې کومه خبره کوله چې را روان وخت کې انشاءالله کو چېرته ماته دا مقرره نو کل 10 روپۍ راځي به 12 لګوم یا به زه 14 لګوم نو هغه خبره باندې ولاړې را روان وخت کې باغه دغه کوئ هغه خو بالکل موږ تاسو ته به پته نه چې موږ شکر دی دا ویډیوګانې شوي دا یو شیخ کاری لکه نن سبا فټ په ناسه نشته چې تا دا ویلو زه به دا ونه کم ایکس وای زیډر څنګه چې لومبی خو موږ لا حلف نه دی اخیستی موږ لا چیرمنشپ میلاو شوی دی زموږ د عوامو د خپلو د ملګرو د یاران دوستانو د ټولو پښتنو موږ ټول خپل دلته یو خلک دي ټول زموږ ورونه دي او دا ټولو دا چیرمني چې دا د تاسو ته نه مخکې مه وځي دا ټولو چیرمني ده نو هغې کې چې موږ څه خبرې کړي انشاءالله تعالی نه موږ خدمت په موقع راوځي چې یو سړی خدمت کوي نو چې څه خبرې ما په میټینګونو کې کړي د الیکشن نه مخکې په کمپین کې ما کړي نو انشاءالله زه به دا کوشش وي چې زه د هغې نه 100% نه 100% زه د هغې نه سیوا یو سیسټم د خپلو خلکو له وکړم چې خلک هم وایي چې بیا موږ ووټ په صحیح ځای ورکړی دی خو هغې کې ما یو دا واده هم کړی وه چې د چیرمین کومه تنخوی نه هغه زما حق دی هغه د عوامو پیسې نه دي چې به زه وخورم په هغې به زه ګناهګارې کوم دا به زه ډیوټي کوم د هغې به ما ته هغه تنخوا میلاویږي نو دا زما حق دی خو ما تاسو ته وویل چې زه خدمت په موقع راوتم نو زه هغه حق هم جیب کې نه اچوم نو استاد جي ته ما کال کړی دی د خپل اندې ورته مې ویلي دي چې بهی استاد جي تاسو څومره جوماتونه دي د هغې کې څومره امامان صاحبان دي هغه یو لیست جوړ کړئ او ورسره دا پیغام زه عوامو ته هم دا رسول غواړم چې څنګه ما ویلو چې الیکشن نه پس په د هر کلي کې یو سیسټم ټیک کوو چې دوه مشران یو د جومات امام صاحب به موږ الو دا به موږ سره مطلب خو فنډ راځي د ایکس وای زیډ هر څه موږ ته میلاویږي خو موږ به فرد ته یو سړی نشي رسېدی ګرانې اکثر خو چې دا خلک موږ ټول را یو ځای کوو دا مشران به راځي نو خو هغه هر څه میلاویږي نو سالري موږ د جوماتونو چې څومره زموږ په ویلېج ون کې دي په چکنوده کې هغې کې څومره جوماتونه دي د هغې موږ لیست ما استاد جي ته ویلې ما له برابرۍ چې کوم امامان صاحبان ما له لیست کې راشي ورسره به موږ هغې په خوښه د کلي په خوښه دوه مشران هم والو آیا هغه د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي خو چې کله یې خوښوي نو هغه به موږ اخلو انشاءالله د تنخواګانو استاد جي ته ما ویلي لیست به انشاءالله یو څو ورځو کې تیار شي له حلف هم کوم ټایم شته خو چې څنګه مې ویلي نو انشاءالله لومبی واده زما د چیرمنۍ تنخوا ده چې هغه به ما ته په ټایم په خال میلاویږي نو هغه به زه ورکوم او فنډ چې څه میلاویږي نو همدغه امامان صاحبان او دا مشران به ورسره راځي چې څه وعدې موږ په میډیا په کمپین کې په الیکشن کې کړي دي نو انشاءالله تعالی چې د جیبه به ورسره لګو چې د خپلو خلکو ته موږ مختورن نشو او چې دوی په بل ځای کې را په فخر سره ویلی شي چې موږ بالکل ملک صاحب کوګورې نو ټول خلک رضا ساتل دا هم ګران کار دی نو را روان وخت کې هم ستاسو دغه لکه سیاست کې د یو مقام منتلی اوس هم دی او غواړی مخکې چې مخکې به ځئ نو آیا چې کوم خلکو تاسو له اوب درکړی دی بیا د الیکشن نه پس هغوی ته ځای ته رسول لکه خلکو هغه مبارکۍ له وځي که نه یو کس له به ذاکې دی هر خاندان له به ځان نشئ نو هغه تګ راتګ کې چې کوم دی تاسو ته ډېر مشکلات هم راغلي خو لیکن هغه خلکو د تاسو ځان رسولی او که نه هم دی رسولی
نو الیکشن چې وشو نو الله دې د خلکو قدر وکړي. دا زه اکثر هر ځای کې دا خبره کوم چې نن سبا تاله یو سړی ځای ته راشي دا ته ځان عزت وګڼه، دا ته یو غټه خبره یو فخر وګڼه چې نن سبا چا سره ټایم دی چې څوک چاله لاړ شي، څوک د خپلو مسلو نه اوزګارېږي. بیا مې یو سړی تاله راشي مبارکۍ له، نو شکر الحمدلله الیکشن نه پس ټول زموږ خپل لورونه دي، هغه شپږو ورځې اتو ورځې بلکې تر اوسه پورې خو زه اوس پکې چونکې بار مېلمانه ډېر راځي، تر اوسه پورې ما له مېلمانه راتلل د خپل علاقې مشران کشران وروڼه، خدای دې د هغې قدر وکړي. بیا د هغې نه باوجود چې الیکشن وشو په هغې دوران کې ما ټایم وباسو داسې په دویمه ورځ وه چې کوم ملګري پاس شوي وو ما سره کسان کې یوت کې زه هغې لم لاړم، ممبرز وو ما پسې چې کوم دویم دریم وو هغې لم لاړم، څلورم او چې کوم پیل شوي دي زه هغې لم لاړم. لومبه چې کوم ماته الیکشن کې مقابله کیو زه هغې له لاړم، بی بس ما وګټه تا وګټو یو شی دی، تام خدمت جذبه راړه کې زمام ده، بس ما له خدای موقع راکړه خو اوس په دا سیسټم به ټول په شریکه چلو. بیا د هغې نه پس زه په علاقو م زه ګرځېدلی یم، کوم حجرو کې ماته میټینګونه شي او څه شي ما هغه حجرو ته ځان رسولی دی، زه تللی ما کیدای شي داسې ځایونه چې ما نه به کې پاتې، خو انشاءالله تعالی ما تقریبا داسې دا بار بار علاقې اوس د تاسو ته یو علاقې نوم علم نه ټایم به لګي پې، خو لکه تقریبا څه ټک پک به پاتې کېږي. نور ما خلکو شکریا له چې ځکه چې خلکو به ما کوم ادبار کوم یقین وکړو، بلکل دا د هغې سیټ دی. اوس د خدای موږ له توفیق راکړي چې کوم ادبار او کوم یقین خلکو په موږ کړی دی او تر مخکې نه زموږ په کورنۍ هم کړی دی چې هغې باندې موږ پوره خدای پاک وتراو. ملک صاحب که وګورې نو سړی الیکشنو کې مخکې لږ دومره وس نه لري، خو بیا د الیکشن نه پس ښه شي او څه پیسه ورسره راشي، خو که موږ ګورو نو د الیکشن نه مخکې تاسو دومره پیسې ولګولې چې مشکل ده چې بیا دا په لاس راشي یا چې کوم دی خپل چې کوم څه څه دي نو هغې نه به هم ورپسې لاس وینځي. نو آیا را روان وخت کې هغې ته تاسو ملا تړلې ده چې کومې پیسې تاسو ولګولې نو څه به کوئ؟ یو خبره خو زه کوم تاسو ته وختي په دې کې ویل ما تاسو ته چې خدمت یو سړی کوي نو په خدمت د جذبې د سړي زړه جذبه غواړي چې خدمت ته کښېنه ته به د بل طرف نه د ګټې سوچ نه کوې، ته به خپلې لګې. اوسه پورې موږ کوم سیسټم را روان دی نو موږ خپلې لګو، شکر موږ د بل طرف نه د دې په دې خبره موږ یو سړي ته بالکل تسلي کولی شو چې د بل طرف نه زموږ دا سوچ نشته چې بل طرف نه به مشران څه نه وو چې عوامونه نه مشران هم وایي چې زموږ مشرانو خدمت کړی دی، زموږ نیکیانو باباګانو کړی دی، زمونږ چې کوم کور خدمت عادت وي هغه په خدمت کولو خوشحالي هغې خفه کېږي. نو ډېره مننه ملک صاحب. را روان کوم الیکشن دی د هغې لپاره چې کوم محنت دی هغه د اوس نه به جاري ساتئ، لکه تاسو خو د چک ون نه پاس شوي دا نور خلک چې کوم دي دا هم رضا ساتل پکار دي، لاس ورکوئ. لومبی خو یو سړی مطلب یو زمونږ اوس دې وخت کې مونږ ایم پی کیو عوامي نیشنل پارټۍ کې مونږ پارټۍ مشرانو فیصله وکړه هغې ټیکټ ما لرانه که بل دی ورکړو، خو چونکې ما خو تحصیل په سطح خدمت کول غوښتل، ولې دا زموږ ټول خپل یو خلک دی. ما ته څنګه زما چک نو دا ون دی نه داسې زما په تحصیل کې شل یونین کونسل دی، هر یو کلی هر یو کور زما داسې دی لکه خپل کور چې هغې کې به موږ فرق نه دی کړی چې بهی بالکل نه زموږ ټول ورونه دي، زموږ میندې دي، زموږ خویندې دي، زموږ مشران دي کشران دي، زموږ ټول خپل یو خلک دی. خو ټیکټ پارټۍ را نه کوو موږ خفګان ظاهر نه کوو نه خفه په دې بس د پارټۍ د مشرانو خوښه وه. خو ما دا الیکشن تاسو ته میډیا ته ما ویلیم دي چې زما الیکشن چې کوم دی نو دا ما صرف دې لپاره کوو چې ما ته ډېرو ملګرو ولته تحصیل ته نه ودرېږي، دا مه کوه، ما دا زه دې له کوم دې منظره خپل خلک یو موټی کول غواړم چې موږ ټول یو شو، یو بل سره رابطو کې شو، موږ یو بل سره کینو، موږ پاسو زموږ غم خادي خو شکر د شته لري نو چې موږ یو شو نو دا خلک به جدوجهد کوي زمونږ له به خدای پاک یو سیسټم یو عزت راکړي، خو د دې ټولو زمونږ د خلکو په بدولت په ملاویږي. دلته ټول موږ یو خلک ته آیا هر قام قوم سره تعلق ساتي، هر یو ذات سره تعلق ساتي، خو زمونږ دپاره ټول داسې دي چې څنګه زمونږ ذاتي رور داسې زمونږ دپاره هر قام هر یو طبقه چې ده نه زمونږ رونه دي دې کې دا خبرې نشته، ټول یو پښتانه رونه دا به جدوجهد کوو یو سیسټم ته به دي انشاءالله الله پاک د دوی په حکم موږ له خدای پاک هغه موقع راکړي او انشاءالله زمونږ زړه هم دی چې د خلکو خدمت وکړو. بالکل ملک صاحب لکه که وګورو نو تاسو د دې نه مخکې چې کوم د زندګي به لږه په چین کې اوس مشکلات سره ډېر شوي به نه چې کوم د عهده ته میلاو شو الله دغه میلاو شوي نه دي، خو بیا هم که وګورو نو ستاسو هغه په ورځ کې چې کوم د ګنټې دوه له کور ته راغی نو هغه هم ډېر په مشکله باندې کله یو ځای کله بل لکه اکثر رابطه کېږي نو ډېر په منډو تړلو یا نو څه ګڼئ چې هغه زندګي لږه په مشکلاتو کې ده که نو داسې خبره ده چې موږ
تاسو خبر وکړه دا خطا پوسو کوم موږ دې نه مخکې مرګرو ته ویلې خلک الیکشن وګټي د خلک په بیزي شي یا منډه شي یا منډه وخیا یو سیستم ته شي بل شکر موږ الریډي د دې نه عادت یي په کوم ورځ چې موږ غم خادي خدای دې غمونه نه راولي د هیڅ ټول خدای دې خر راولي بد نه او په کوم ورځ چې موږ په کور ناست موږ تنګیږو موږ عادت او سیستم د څه جوړ شوی دی د وخت سره چې خدمت کولو باندې په غم خاده سړی ته ځان رسول په دې موږ خوشحاليږو په دې موږ خپه کیږو نو په دې موږ خواهش دا د زړه دی چې موږ چا په کار راشو موږ ته دوا د الله دوا ملو شي بس سکون ملو شي دې نه بل غټه خبره نه نو زما د پاره اوسنۍ زندگی او مخکنۍ زندگی دا څه پروا نه لري دا یو شانته د خدمت ما مخکم کو او اوس په پپړه کوم به ما پپړه کوم ان شاء الله تعالی نو موږ د پاره دا اس مسله نه دا یو روټین دی موږ خدمت کولو باندې خوشحاليږو هغه مخکې ژوندۍ او خوسته ډیر مننه مرګ صاحب اخره کې چې کوم د چکوندون عوام دي ته پیغام ورکول غواړي نو زما خو کوم به دا پیغام دی چې زیات تر موږ وګورځو په دې علاقو کې نو نشه ډېره زیاته عامه شوې ده ایسته موږ وګورو نو زما مشرانو ته خاص کر دا خواست دی چې د خپلو بچو باندې لږ نظر ساتئ ځکه چې کوم ځای کې هېڅ کلی کېږي نه هغه ځای کې هغه کور وراني بار خلکو ته تکلیف وي یعنې خو کور وراني زمونږ چې څومره ینګ ایج دي دا به زمونږ د ملک سرمایه ده دا به زمونږ د ملک نوم روښانه کړي به سیستم ته رسېنه چې دي په غلطو باندې اوس نه سر شي نو زمونږ ملک په څوک روښانه کړي زمونږ دې زندگی به تباه شي د کورونو مور پلار زندگی تباه شي په خپلو بچو لږ چک ساتئ کوم ځای کې درته داسې تکلیف مسلې بالکل موږ ته ویلی شي زمونږ څه وس یارې محکمې سره موږ ستاسو په ذریعه دې ته رسو چې هرې محکمې کې موږ خپل وس دس کوو سیستم به برابرو او دویمه خبره لکان چې کوم دي څوک د بی په کرکټو کې مصروف وي څوک د هاکي کې څوک خو ځان مصروفه ساتي سکول نه کالج نه راځي ځان مصروفه ساتي او سیستم ته ځکه چې تاسو زموږ د ملک اساسي او چې زیات تر موږ وګورو نو په کې پی کې د لکانو د نشو د لاسه زموږ ډېر خلک ډېر کورونه پریشان دي الله پاک دې ټول توفیق ورکړي چې دې خبرو پابندي وکړي او ځکه چې زموږ سیستم چې کوم دی ما تاسو ته وویل دې نه مخکې هم دلته تاسو میډیا والا راغلي وای تاسو ورڅه کړو ویډیو ورڅه نه هغې کې موږ د منشیاتو خلاف او دغه ولې چې زموږ علاقه کې منشیاتو دا خبرې نه نو موږ به ترقي کوو موږ یو سیستم ته ځو ټول عوامو لپاره 24 ګنټې تابعدار چې سمي د دې مخامخ په د دې ته بخکاري او قسم باندې به خبره دا ملک یوسف علي چیرمن د چکوندون د بل پروګرام پورې خپل ور شنم شنه لنځه د کیمن په دې سره اجازه ورکړي په لوی لانس فارم د الله پامان